پی ټی آی ډي چوک شهدا او زخمیانو د پاره د پی ټی آی حکومت ډیر غټ اعلان کړی دی. کم کسان چې شهیدان شوي دي د هغوی لواحقینو ته به 1 کروڑ روپۍ ملاویږي. کم چې زخمیان شوي دي د هغوی کور والا ته به هغوی ته به 10 لک روپۍ ملاویږي. دا اماونټ چې کم مختص شوی دی نو اصل کې که موږ سوچ وکړو نو د دغه کم کسان چې شهیدان شوي دي د هغوی د سر قیمت 1 کروڑ روپۍ نه دی، بلکې دا د هغوی چې کم کور والا دي د هغوی چې کم لواحقین دي هغوی سره یو قسم مرسته ده. دا انسان د سر نامول بدل نشته دی. خو بیا هم پی ټی آی چې کم اعلان کړی دی په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل طرف ته د پی ټی آی کارکنانو د پی ټی آی لیډرشپ نه یو ډیر غټ ریکویسټ یو ډیر غټه مطالبه هم کړې ده او پی ټی آی ته دا مطالبه زر تر زنه منل پکار دی. هغه څه مطالبه ده په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. جی بیرسټر سیف د کے پی کې حکومت ترجمان دی. د ویلي دي چې د کم شهیدانو تصدیق شوی دی نو د هغوی لواحقینو ته به 1 کروڑ روپۍ ورکړل کیږي. اوس 12 کسانو تصدیق شوی دی آلریډي. پی ټی آی دا خبره ویریفاید کړې ده چې په دغه احتجاج کې 12 کسان شهید شوي دي. چونکې عمران خان چې کم پیغام راغلی یا نور چې کم خبرونه دی د 12 نه زیات کسان یادوي. څه خلک وایي چې هسپتالونو ډیټا پټه کړې ده، څه خلک وایي چې لاشونه پټ شوي دي. خو بیا هم چې دا کم کسان ویریفاید دي، کم کسانو تصدیق شوی دی چې دغه 12 کسان شهیدان شوي دي نو دوی کور والا ته د دوی لواحقینو ته به 1 کروڑ روپۍ ملاویږي. جی بل طرف ته څومره چې زخمیان دي، زخمیان خو پکې ډیر زیات دي، خو دغه زخمیان چې څومره هم دي د هغوی ته به د هغوی کور والا ته به 10 لک روپۍ مختص شوي دي او هغوی کور والا ته به 10 لک روپۍ ملاویږي. جی بل طرف لا د پی ټی آی چې تاسو له ما وي چې صرف 12 کسانو تصدیق کړی دی خو 12 کسانو نه زیات شهیدان شوي به وي. بل کم کسان گرفتار دي نو د پی ټی آی له پکار چې د هغوی هم یو لیست جاری کړي په خپل سوشل میډیا باندې چې زمونږ په احتجاج کې د پی ټی آی چې کم 24 نومبر احتجاج په دې کې فلانې کس چې کم دی پولیس سره په ډېر دې تاڼه کې پروت دی، فلانې په دې تاڼه کې دی، فلانې په دې تاڼه کې دی. ځکه ډېر خلک چې کم دی اوس هم خپلو کسانو پسې ګرځي. ډېر خلک احتجاج ته اوتې دي، کور ته نه دي راغلي، موبایل یې بند دي. نو خلک په تشویش کې دي چې آیا زمونږ د کور دا سړی په احتجاج کې چېرته شهید شوی دی یا چېرته زخمی دی یا گرفتار دی. نو خلک ورپسې ګرځي. نو چې څومره هم کسان گرفتار دي پهله حکومت له پکار دي چې یو لیست جاری کړي چې دا کسان موږ د پی ټی آی د احتجاج نه گرفتار کړي دي. ځکه د هغوی کور والا چې کوم دي هغوی په دې تشویش کې دي چې څوک وو، کوم خوا لاړ شو، د ریپورټ وکړو، مړ دی ژوندی دی، چېرته دی چېرته نه دی، کس غیب دی. جی نو پی ټی آی لم پکار دي چې وګرځي او کم کسان د پی ټی آی گرفتار دي حکومت نه د لیست والی او هغه د په سوشل میډیا باندې شیر کړي چې فلانې کس د فلانی ځای دی او په فلانی تاڼه کې پروت دی، ارسټ دی، پولیسو گرفتار کړی دی، چې کم از کم د خلکو دا چې کم تالاش دی چې دا سټاپ شي. بل د پی ټی آی چې کم اعلان مې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کو. نو د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.